رنګ حاجت او مقصد د پاره د الله الصمد یو درې ورځې وظیفه او ختم دی. دا وظیفه او ختم تاسو په دې رنګ وکئ، یعنی په دې طریقې سره الله تعالی بس تاسو هر قسم حاجت پوره کی او ستاسو به الله تعالی مقصد پوره کی. نو که غواړئ نو اسانه طریقه ده، انشاءالله د اسانه طریقې سره د الله الصمد دا ختم 3 وارې صرف او صرف وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو مسافرو او مسلمانانو خویندرونو، تاسو به روغ جوړ یې. الله مو هاد و آباد ساته، الله مو د زړه خوشحالۍ درکړي، الله یې د ټولو مسافرو نه راضي شي، الله د ټول مسافر په خیر کورونو ته راولي. نن زمونږ یو انتهایی اسانه وظیفه ده د الله الصمد. دی وظیفه کې الله تعالی یو طاقت دلی دی، ځکه چې الله الصمد الله تعالی بې نیازه دی. الله کو چاته وغواړي نو هغه له بادشاهت ورکوي، کو چاته وغواړي هغه ته ذلت ورکوي، کو چاته وغواړي هغه ته بیماری ورکوي، کو چاته وغواړي هغه ته صحت ورکوي. نو ټول طاقت د الله تعالی په ذات کې دی، یعنی د الله تعالی په لاسو کې دی، او د الله تعالی په دې وظیفه کې دغه ټول طاقتونه ږدلي. نو کوم انسان هم چې د خپل حاجت دپاره د الله تعالی په دې نوم باندې حاجت غواړي، دا نوم وسیله کې د خپل حاجت دپاره، دا نوم وظیفه کې د خپل حاجت دپاره، نو الله تعالی به د ناممکن حاجت پوره کړي. الله تعالی به ته د زړه خوشحالي ورکړي. لہذا 3 ورځې د صرف الله الصمد ها نو وورئ، دا ځان سره نوٹ کئ. دا به تاسو 3 ورځې کوئ، صحیح ده. هر ورځ باندې شروع کوئ، صرف او صرف 3 ورځې به کوئ. په لومبنۍ ورځ به چې د مسلمانان رونو تاسو به درود شریف ووایئ. تاسو به تقریبا 14 پیرې درود شریف ووایئ. کم درود شریف چې موږ مانځه کې وایو، هغه درود شریف چې تاسو هر کله ووي، د هغې نه بعد به تاسو 1114 پیرې 1113 مرتبه په لومبۍ ورځ ښه 1114 مرتبه به تاسو چې دی الله الصمد وظیفه وکئ، په ښکلي طریقې سره، ښکلي انداز سره، د الله تعالی نه په منت سماجت سره، د الله تعالی نه په پوره یقین دهان سره الله الصمد 1114 مرتبه. صحیح شوه. دا به تاسو په لومبۍ ورځې 11 پیرې به بیا وروسته درود شریف ووایئ. په لومبۍ ورځ هم دا ووي، په لومبۍ ورځ به هم صدقه ورکړئ د خپل حاجت د پوره کېدو او خپل مشکل د ختمېدو دپاره. کوه بیماري وي، کوه هر څنګه حاجت وي. په 2م ورځ به بیا 11 پیرې درود شریف ووایئ او 1111 مرتبه به الله الصمد ووایئ. الله الصمد چې هر وخت یې وایئ. بیا به ترې وروسته 11 پیرې درود شریف ووایئ. دا 2 ورځې وظیفه شوه. په 3م ورځ مسلمانان رونو 14 پیرې درود شریف ووایئ او 314 مرتبه به الله الصمد ووایئ او 11 مرتبه به ترې بیا وروسته درود ابراهیمي ووایئ. صحیح شوه. هر کله چې دا 3 ورځې وظیفه پوره شوه، د 3 ورځو کې به تاسو مسلسل 3 ورځې د خپل وس مطابق څه نه څه صدقه هم کوئ د خپل مقصد او د حاجت د پوره کېدو دپاره. دا وظیفه چې هر کله 3 ورځې پوره شي، په 3مه ورځ باندې به څه خواږه یا څه چاول وغیره څه به پاخه کړي، په هغې به لاس اوچت کړي، دعا به وغواړي چې الله دا ما د خپل حاجت دپاره دا 3 ورځې وظیفه وکړه او ته بې نیاز ذاتي، بې پروا ذاتي، ستا خزانې ډکې دي. نو الله کو ته ما د خپلو خزانو نه زما د حاجت پوره کړي، نو ستا خزانو کې هېڅ کمی نه راځي. او الله تعالی کو تی پوره نه کړي، نو ستا په خزانو کې سیواوالی نه راځي. دا په عاجزۍ باندې ووایې. او الله تعالی ته د ټول مخلوق مالک، نو الله
زما دا حاجت په خپل ښکلي انداز سره پوره کړي، ښکلي انداز سره ماله دا پریشاني دا بیماري ختمه کړي. 3 ورځې چې تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله الله تعالی به ستاسو د زړه حاجات او دغه بنده بیړۍ انشاءالله په 3مه ورځ باندې خامخا روانوي. وظیفه ډېره طاقتوره ده، ډېره اسانه هم ده، لهذا تاسو یې خامخا د خپلو حاجاتو او د خپلو مقاصدو لپاره کولی شئ. الله مو راته خوشحاله ساته، الله مو راته آباد ساته. انشاءالله بله روانه مولانا وظایف په نوم باندې نوی چینل دی دا د الله د رضا دپاره سبسکرایب کړئ. الله مو قدرمن عزتمن که جزاک الله.